احتمالات یو احتمال دا ده چې ضمیر ذات ته واجب تعالی ته راځي. الایمان به ایمان په ذات ته واجب تعالی چې دې باندې اعتقاد وکړي چې دا موجود ده. نعمت تصدیق دا خص تصدیق ده ځکه دا مدار د فوز داران ده. دا ضمیر دی به یا الله سبحانه و تعالی ده. ایمان په الله سبحانه چې دا موجود ده. نعمت تصدیق دا خص تصدیق. یو احتمال دا ده. اوس په دې دوه سوال دي. یو دا ده چې الله پاک خدای ته مذکور نه ده نو لازم سي ازمار قبل ذکر. جو دا چې الله پاک مذکور ده کنه په تسمیه کې بسم الله مبارک کې ذکر ده. یا دا چې الله نام سبحانه پزړه د هر مؤمن کې ده. نو دا زړه کې چې دا ذکر ده بس دا ذکر کافی ده. نو ضمیر الله تعالی ایمان په الله باندې نعمت تصدیق خط تصدیق ده. نو یو سوال دا چې الله خو ذکر نه ده بیا ازمار قبل ذکر. جواب دا چې یا تسمیه کې ذکر ده یا پزړه د هر مؤمن کې ذکر ده. دا یو سوال یو جواب. بل سوال دا چې ایمان تعلق الله سره صحیح نه ده ځکه ایمان خو تصدیق ده. ا تصدیق خو تعلق مسئله سره ای مفرد سره نه. الله سبحانه کو مفرد ده. څنګه دې سره ایمان متعلق تا او تصدیق سره دې چې تصدیق تعلق او مسائل سره ای. جواب دا چې کې تعویل ده. هغه دا چې ایمان الله تعالی دې پیدوال محمول سره ان ایمان په دې چې الله موجود ده چې دا قضیه بسیطه ده محمول پکې وجود ده. ایمان په دې باندې چې ایمان په الله چې ده موجود ده چې دا قضیه بسیطه ده. نعمت تصدیق دا خط تصدیق ده ځکه دا مدار د فوز داران ده. یا دا ضمیر راځي د صفات ته. الایمان به ایمان په صفات دی الله نعمت تصدیق خط تصدیق ده. نو دې باندې سوال ده چې ټیک صفات خو مخکې ذکر دي سبحان او ما ذ مشان لا يحد ازمار قبل ذکر خو نشته. خو سوال دا چې صفات دا خو جمع ده. جمع په تعویض جماعت سره مؤنثي نو دا به ضمیر مفرد مذکر څنګه راځي. ټیک ته ازمار قبل ذکر نشته ولی صفات مخکې خطبه کې ذکر دي. الایمان به ایمان په صفاتو ازمار قبل ذکر ہونا رہا ہے. تو صفات ته مذکر ضمیر راځي کول ټیک نه دي ځکه صفات جمع ده. جمع په تعویل د جماعت سره ځکه جمع جماعتي کنه جمع خو جماعتي نو جمع چې په تعویل د جماعت واخلي دا مؤنث ده لفظي. یا مذکر ضمیر څنګه راځي؟ جواب دا ده چې دا مذکر ضمیر راځي د صفات ده په تعویل مذکور سره. المذکور ها ہونا دا صفات دلته مذکور دي کنه ظاهر ضمیر صفات ته راځي د په تعویل مذکور چې دلته ذکر دي. ا مذکور مذکر ده ظاهر ضمیر مذکر راځي. دوام سوال دا چې دا ضمیر صفات ته راځي کول دا ټیک نه دي ځکه دا معنا چې ایمان په صفات او خط تصدیق تا ا تصدیق تعلق ده هم مسائل سره ای. صفات هم مساله نه ده دا خو جزء مسئله ده مبتدا به ګرځي یا به خبر ګرځي. حالانکه تصدیق تعلق مسائل سره ای. جواب ده کې تعویل ده. ایمان په صفاتو بان متحققه دا قضیه ده. ایمان په صفاتو چې دا شته رب پرشته دي دا صفات دا مسله شو کنه. ایمان په دې خبره چې صفات ته الله شته نعمت تصدیق دا خط تصدیق ده. نو صفات موجوده او متحققه دا مسله ده.
یا ضمیر راجع د جعل بسیط تا الایمان بھی ایمان په جعل بسیط نعمت تصدیق دا خط تصدیق دا بیا دو سوال دي یو دا چې جعل بسیط خو مخکې د ذکر ځکه مخکې جعل فعل ذکر ده فعل کې که ضمناً پروت خو مصدري چې جعل مطلق ده جعل بسیط خو نه نو جعل بسیط خو مخکې نه ذکر ځکه مخکې فعل ذکر ده جعل کې که ضمن کې پروت ده لکه اعدلوا کې چې عدل پروت ده نو خو جعل مطلق پروت ده مصدر ده جعل بسیط خو نه ده نو لازم چې اضمار قبل ذکر چې ته جعل بسیط ته ضمیر راځي کې اخو نشتا جواب دادا چې دا جعل بسیط اشارتاً ذکر ده اگر کا صراحتاً نشتا ضمناً ضمن کې نه ده د فعل په ضمن کې مطلق مصدر ده جعل بسیط خو نه ده خو اشارتاً ذکر ده کله څنګه اشارتاً ذکر ده ځکه جعل متعدد یو مفعول ده جعل الکلیات والجزئیات خلق الماهیات نظر سے جعل تعلق یو ماهیت سره ده او اثر یو ماهیت ده او متعدد یو ماهیت ده اب ذا جعل بسیط کنا جعل بسیط چاته وي چې اثر یو وي نو جعل الکلیات والجزئیات په معنا د خلق الماهیات نو بس اثر د جعل یو ماهیت ده بس بسیط شو متعدی او مفعول تدا چې دا ماهیت ده نو جعل بسیط اگر کا صراحتاً نشتا ضمناً نشتا ځکه په ضمن د فعل کې مصدر مطلق ده خو اشارتاً ذکر ده دا کافی ده لپاره د ارجاع د ضمیر نو ایمان بھی ایمان په جعل بسیط چې دا اشارتاً ذکر ده ځکه جعل متعدی ماهیت واحده ده بل سوال دا ده چې تصدیق په تعلق مسائل سره جعل بسیط خو مسله نه ده هغه مفرد ده به څنګه تصدیق سره متعلق ده تصدیق خطا تصدیقاتو کې ویل دي الحمدلله کې چې تصدیق کوي اجمالی له مسالې سره تعلق دی یا نسبت یا حقیقت کذي وغیرہ خو کله مسله غواړي نو تصدیق تعلق هم مسالې سره ده صفات خود چې دا مفرد دي یعنی مسله نه دي نو تعلق جعل بسیط دا خو مسله نه ده دا خو مفرد ده نو تعلق تصدیق نه ورته صحیح جواب دادا چې تصدیق تعلق جعل بسیط سره صحیح ده په اعتبار د اثبات محمول یعنی ایمان په جعل بسیط بیان حق کو دا اوس قضیه شو ایمان په جعل بسیط چې دا حق ده په اعتبار د دلایل سره نعمت تصدیق دا خط تصدیق ده تصدیق تعلق مسئله سره رااله چې جعل بسیط ته حق ده دا خط تصدیق ځکه چې دا تصدیق صحیح تصدیق ته کنه چې جعل بسیط باندې تا تصدیق چې دا حق ده دا خط تصدیق ده واقع سره مطابق ده ځکه جعل بسیط باندې دلایل دي چې دا حق ده نو تصدیق حق ده په جعل بسیط باندې یا دا ضمیر راځي د جعل مطلق ته اوس بیا دوه سوال دي یو دا چې جعل مطلق مخکې نه ذکر مخکې خو جعل فعل ذکر ده جعل مطلق کم ده بیا لازم چې اضمار قبل ذکر جواب دا چې جعل مطلق چې مصدر ده فعل په ضمن کې ده کړه ځکه فعل مشتمل په مصدر ده نو دا ضمناً ذکر ده نو اضمار قبل ذکر نه راغی دوم سوال دا چې سره په تصدیق تعلق نه رسي چې ایمان په جعل مطلق خط تصدیق تا تصدیق تعلق مسائل سره اجعل خود مفرد ده جواب دا چې تصدیق تعلق جعل مطلق سره ده په تعویل د مسالې چې مسله څنګه جوړ کړي چې جعل حق جعل حق ده سوال دا چې جعل مطلق خو نه ده حق جعل بسیط حق ته په اعتبار د دلایل جواب دا چې جعل مطلق هم حق ده
په بصر اهل بخت ول اتفاق تا ځکه اهل بخت ول اتفاق هغه خلق دي چې عالم پر جاهل نه مني، عالم پر جاهل نه وای، نه عالم پر جاهل مني په جاهل بسيط، نه جاهل مني په جاهل مؤلف. دا مردود خلق دي. چې په جاهل مطلق دي ایمانی که بسيطي که مؤلفي. اهل بخت ول اتفاق عقیده رد شو، چا غلط عقیده و، چې هغه جاهل نه منلای، جاهل نه منلای. چې تا ویل چې ایمان په جاهل مطلق تصدیق تا، دا خط تصدیق تا کنه، ځکه چې اهل بخت الاتفاق ور سره رد شو او دا غلط عقیده رد شو. که په جاهل بسيط رد یا که په جاهل مؤلف رد، او جاهل خو دې ومنلای، نو دا حق تا په بصر اهل بخت الاتفاق تا. نو ایمان په جاهل مطلق خط تصدیق تا، که بسيطي که مؤلفي په بصر اهل بخت الاتفاق تا. چا جاهل نه مني نو ته چې اومنه که بسيطه منه که مؤلف منه خدا خط تصدیق تا، ځکه جاهل خدای پاک دی ومنه لګ. یا دا ضمیر راځي جاهل تا. الایمان بی ایمان په جاهل باندې چې د دنیا پر جاهل او خالق شته دی، نعمت تصدیق دا خط تصدیق تا چې په جاهل دی ایمانی، چې جاهل الله پاک تا. ایمان په دې باندې چې جاهل الله دا، جعل الکلیات والجزئیات کو ته اشاره ده، ضمیر راځي د الله پاک. نو ایمان په دې باندې چې جاهل دی عالم الله دا، نعمت تصدیق دا خط تصدیق. نو دې کې رد په مجوس باندې، په معتزله باندې، په شیعه باندې. ځکه معتزله دوا الہ منی ولې عبادت خالق وای، د خپل افعال اختیاریو او الله ته خالق وای. نو درت پوک الایمان بی ایمان په دې چې جاهل الله دا، صرف جعل الکلیات والجزئیات کو ته اشاره ده کړ، جعل نسبت الله ته راغله. ایمان په دې چې جاهل الله پاک دا، نه چې بندگان دي لکه معتزله وای، نه چې اهرمن ده لکه دا مجوس وای. ځکه مجوس وای چې دوه خالق دي، یو شیطان دا دته اهرمن وای، یو یزدان دا چې دته الله وای. نو الله خالق ته خیرات ده، د حسنات ده، او شیطان خالق ته شر ده. نو دوه خالق یې ومنل، دا هم مخ کې تیر ده. نو رد پوښه چې الایمان بی ایمان په دې چې جاهل الله دا، نه لکه مجوس وای چې دوه جاهل دي، یو الله جاهل ده د حسناتو د خیراتو، ایو شیطان خالق ته د شراتو. دا غلط ده. نعمت تصدیق دا خط تصدیق ده چې جاهل یوازې الله ده. دا په مجوس باندې راځي، دا چې معتزله باندې راځي. چې معتزله وایي چې عبادت خالق دي، افعال اختیار پر الله هم خالق ده او عبادت هم خالق دي. نو په غیم راځي چې ایمان په دې چې جاهل صرف الله ده، جعل الکلیات والجزئیات دا خط تصدیق ده. عبادت چیرته خالق دي، دا مخلوقات ته عاجز دي، دا خلق نشي کوي. شیعه باندې راځي، شو ویلو چې یو حسنات دي یو سیئات دي. نو حسنات پر خالق الله ده، چې کوم بد کارونه هغه پر خالق عبادت دي. نو درت کو جنا الایمان بی ایمان په دې چې جاهل صرف الله ده، خلق خو خیر ده، بس خلق خو فیضان الوجود ته وایي، او فیضان دی وجود نور ده. نو خلق خو نور ده. یو دا چې د وجود کې نقصان نه په اعتبار د متعلق سره، او متعلقات چې بات هغه کې نقصان کړي. دل وجنا دا فعل کې نقص راځي. نو په خپل خو خلق دا وجود دا نور ده، هغه کې نقصان نشته. که نقصان په کسب کې دا چې بندگان کسب کوي غلط کارونه ځان کې راوړي،
اغیل وجدا بدی ده نو ایمان وی ایمان پدې چې جاهل صرف الله ده دا سره چې شیطان ده لکه مجوس چې وای چې یو الله ده یو شیطان دا سره لکه معتزله چې وای چې خیبات خالقین دي خپل افعال اختیاري او دا سره لکه شیعه چې وای چې حسنات پر خالق الله ده ابد کارو پر خالق عباد دي دو خالق باندې قائل دي په دې رد کو چې ایمان وی ایمان په دې چې جاهل وحده او الله ده سبحانه نعمت تصدیق دا خط تصدیق تا اوس تصدیق حمل کې په ایمان الایمان بی مبتدا نعمت تصدیق خبر محمول په مبتدا حمل اتحاد تقاضا کوي دا معنی ایمان تصدیق سره متحد ده او ایمان صرف تصدیق ده پچا باندې فما جاء د حضرت مبارک صلی الله علیه و آله وسلم هغه حضور چې کوم مسائل راوړي چې ثابتي ضرورتن وقطعا بداهتن ثابتي لك آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيري وشري من الله تعالى لأن دا اصول دی ایمان دی دا بداهتن ثابت یا قطعا اور باقی بعض مسائل داسی چاہے باندې سړي ایمان نه نعوذ بالله فاز ونی خبري یقیني نه لکه اخبار احاد اوس حدیث مبارک دي متواترات دي مشهورات دي اخبار احاد دي خبر واحد یفید الظن نو کله سره خبر واحد نه مانی نو ټیک ته گمراه ده او کافر نه ده ځکه کتی نه دي کنه ټول ذخیره الحدیث دا کتی ده دا ټول ذخیره د حدیثو کتی ده دا سه متواترات کتی دي نو کتیاتو نه انکار دا کفر ده نو تصدیق حمل ک په ایمان دا سی ویل چې ایمان تصدیق ایمان تصدیق تا فما جاء د نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم هغه مسائل چې حضرت راوړي ضرورتن وقتان د حضور راتل پاغه بدیهی یقیني نظری هم نه ځکه چې نظری نو په نظر باندې خار سره نه پويږي دا عوام چې دا په نظر نه پويږي په دلیل دا ایمان نو ایمان په الله د دې په صفاتو باندې ایمان په کتابونو باندې ایمان په انبیاء باندې ایمان په تقدیر باندې ایمان پدا اصول دي کنه نو کتابونو کې قران ټول کتابونه رااله آیتونه د قران دا ارڅ پکې رااله نو الایمان تصدیق ایمان تصدیق ده دا رائے د اهل تحقیق ده ادا رائے د ټول محدثینو ده د امام ابو حنیفه صاحب ټول دا رائے ده چې ایمان تصدیق ده او متعلق کو تصدیق شدي ما جاء د نبی پاک صلی الله علیه وسلم او مسائل چې حضرت راوړي دا متعلق کو تصدیق دي او هغه مسائل چې د نبی پاک راتل پاغه بدیهی یقیني دا به ایمان کې معتبري دین علاوه ځنیات په هم معتبري پاغه منکر و کافر نه وي بلکې گمراه وي دیو جدا بعض منکرین حدیثی ګور اخبار احاد نه مني نو دې ته موږ کافر نه شو ویلای ایو دا چې مطلق ذخیره الحدیث نه مني بیا مطلق ذخیره د حدیثو دا متواتر ده یقیني ده بیا یقین نه انکار ده یو دا چې یو خبر نه انکار کوي چې ازونی وي هغه سره کفر نه لازميږي اگر کا گمراهی لازميږي اوس سره قران نه انکار کوي دا یقینیات نه انکار ده دا کافر ده یا د قران آیت نه انکار کوي دا یقین ده یقین نه انکار کفر ده دې کې رد ده دې کې تحقیقی مذهب ته اشاره ده چې ایمان تصدیق ته وایي یقین ته وایي دا معتبر ده عند الله په ایمان کې په نفس ایمان صرف تصدیق معتبر باقی اعمال اقرار دا نفس ایمان کې نه معتبر
بلکې دا کمال ایمان کې معتبر ده. کامل ایمان کې دا درې اجزا دي: تصدیق، اقرار، عمل. نفس ایمان صرف تصدیق ده، اقرار شرط ده چې یو ځل به اقرار کړه خامخا ای شرط ده. انتفاع شرط مستلزم انتفاع مشروط لره. حقیقت الایمان خالی تصدیق ده. دا محققین رائے ده، دا امام صاحب رائے ده، ټول محدثین دا څه وایي. ها یو کامل ایمان ده. کامل ایمان کې بیا اجزا شته دي، یو تصدیق ده، یو عمل ده، یو اقرار ده. انتفاع جزء مستلزم انتفاع کل لره ده. نو که اقرار منتفی وي یا عمل منتفی وي نو کل به منتفی چې کمال ایمان ده. خو نفس ایمان نه منتفی کیږي ځکه نفس ایمان خالی تصدیق ده، اقرار شرط ده. دا کامل ایمان اجزا دي. دا امام ابو حنیفه صاحب وایي، محدثین هم وایي، امام شافعي صاحب وایي، ټول وایي چې کمال ایمان کې دا درې اجزا دي. او په دې کې رد په خوارج او معتزله. خوارج وایي چې نه نفس ایمان درې اجزا دي، کامل نه. نفس ایمان درې اجزا دي، یو تصدیق، یو عمل، یو اقرار. نو که یو د خراب کې ایمان ختم. دیو جنا خوارج وایي معتزله چې چا ګناه کبیره وکړه انتفى الایمان، ایمان منتفی شو ځکه عمل منتفی کنه، جز منتفی ده. انتفاع دی جز مستلزم ده انتفاع ده کل لره. کل ایمان منتفی ده. دا معتزله خوارج وایي. خو بیا خوارج او معتزله کې دا فرق ده چې خوارج وایي چې کفر کې داخل ده، ایمان منتفی شو ځکه عمل منتفی کړ، یو جزء منتفی کړ. انتفاع دی جزء مستلزم انتفاع کل لره ده. نو کو ایمان ختم، ایمان نه ہوتا ہے. او کفر کې داخل ده خوارج وایي ځکه کفر عبارت ده عدم د ایمان نه. ایمان خو منتفی شوی ده ځکه یو جزء منتفی څه کنه. انتفاع دی جزء مستلزم انتفاع کل لره ونه ایمان منتفی ده. او کافر ده ځکه کفر عبارت ده عدم د ایمان نه. ایمان منتفی شو نو کافر شو. اما معتزله وایي چې نه مؤمن خو نه ده خو کافر هم نه ده. مؤمن خو ځکه نه ده چې ایمان کې درې اجزا او تصدیق، یقین، تصدیق، عمل، اقرار. ادا عمل منتفی کر، انتفاع جز مستلزم انتفاع کل لره ده. نو ایمان نه ہوتا ہے خو کافر نه ده. فرای د معتزله ځکه کفر دو عدم دی ایمان ته نه وایي بلکې کفر عدم دی تصدیق ته وایي. تصدیق خو یې روغ ده کنه، خو عمل منتفی ده. ګناه وکړه چې عمل منتفی شو نو ایمان نه قوت ہے. فرای د معتزله ځکه ایمان کې درې اجزا یو پکې عمل او انتفاع جسر انتفاع کل راځي نو عمل ختم شو نو ایمان ختم. خو کافر نه ده ځکه کفر دو عدم دی ایمان ته نه وایي. کنده ایمان خو ختم شو ده په انتفاع جز. کفر دو عدم دی تصدیق ته وایي. تصدیق خو سینه کې روغ ده لہذا کافر نه ده. خوارج څه وایي چې نه کافر ده، مؤمن خو نه ده ځکه ایمان کې درې اجزا یو پکې عمل و. ادا عمل منتفی کا انتفاع جز مستلزم انتفاع کل لره ده نو ایمان نه ہوتا ہے. او کفر کې داخل شده ځکه کفر دو عدم دی تصدیق ته نه وایي، کفر دو عدم دی ایمان ته وایي. نو ایمان خو ختم شوی ده په انتفاع جز ده کافر. نو په دې ټول باندې رد وکړ ماتین. اما سخت محققین او اهل سنت احکار کړ چې ایمان وی نعمت تصدیق، یعنی الایمان تصدیق، ایمان تصدیق ده. نفس ایمان نفس تصدیق ده، اقرار شرط ده. باقی دا خبره چې اعمال دی پکې اعمال نه دي جز. نفس ایمان صرف تصدیق ته وایي. دیو چې صحابه به ایمان به راوړ شهید بش نو خالی تصدیق یو کنه اعمال خو نه کړای. اقرار کړای دا، اقرار شرط ده. نو ایمان خالی تصدیق تا، اقرار شرط. اعمال نفسی ایمان اجزا نه دي حتی چې په انتفاع د عمل ایمان منتفی شي. کامل ایمان اجزا دي نو په انتفاع د عمل کامل ایمان منتفی کیږي، نفس ایمان نه منتفی کیږي.